خستونه به ولیدا هغې نه به موږ معبود وګرځو بمبتې د کجوري به موږ چوپلې بادشاه ستا خبره ټیک ته وګیو لیکن الله رب العزت موږ ته پیغمبر راولېږو هغې کې یو کتاب هغې ته یو کتاب ورکړی دی په هغې موږ ایمان راوړی دی یا ایمان راوړه یا سار جنگ ته تیار شه بادشاه وی دې لیونو سره جنگ نه کیږي دی سره نه کیږي دا خپل د سر نه دنګل دي د سړو په کابل کې د سر نه ودنګل تمام سپر طاقتونه تباہ او برباد کړو هلته هر څه ارزان دي دلته هر څه ګران دي که د بارمل څیزونه دي که د پاکستان دي هلته ارزان دي دلته ګران دي ځکه دلته کې غویان دي هلته مولیان دي حکومت کې فرق دا دی غوی لاخه دی دغه غوښه خوړی کېږي د دې څیزونو غوښه هم نه خوړی کېږي خو سا وتلل دي او ستا ورته کتلل دي اجو سم لوخړې ته نه را روانې بیا د دین دشمني راغستې ده په هغه دور کې چې چا کړې ده کامیاب شي نه دي یو مسلمان دی سپر طاقت مقابله کې ولاړ دی الله هغه یو پاس کړی دی دا اق کتاب دی رونو په پیغمبر پاک چې نازل دی اق کتاب دی او زمونږ جبو نه اثر ختم شوی دی ویونکې وینا ته تیار نه دی اورېدونکې اورېدو ته تیار نه دی اورېدونکې وی موږ اعلی تعلیم کو اعلی تعلیم اعلی تعلیم نن نه څه لپاسه اتیا کاله مخکې مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه له چا اخبار ټوټه ورکړه دارالعلوم دیوبند کې وی کتله وی جړل صحیح لیدلی لا ندی هغه خبره ولیده وی جړل خلکو ورته حضرت ولی دا خبر ډیر خطرناک دی د روس بادشاہ وی تخپل الکان راولېږه چې زه تعلیم ولا ورکم دلته زمونږ استادان ولا تعلیم ورکی او زه به استادان راولېږم ستا کابل کې کالجونو سکولونو کې به تعلیم ورکی اعلی تعلیم او خرچه به په مای که زما استادان هلته تعلیم ورکی تنخواه به زه ورکوم ستا لکان دلته راځي تلو راتلو رهایش کپړه جامه هر څه په ما دا خو اسانه سودا ده دستخط به وکړو او خبره جوړه شوه حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې ولید دا خط وی سړی دوکه شو کافر تعاون رستو کوي امداد رستو کوي خپل نظریات مخکې مسلطوي اقا وشوه نورو به چې څه کړي د هغه یو ریزلټ موږ خپل استادانو نه اورېدی دی وی یو راغی واپس تعلیم یې وکړو اعلی تعلیم چې دو ورته وایي اعلی تعلیم یې وکړو ماسخوتن دی پلار ورته وایي بچیا ستا تعلیم هلته ختم شو که ته به بیا ځې بابا جی ما ډېرو نمبرو باندې پاس شوم اوس د تعلیم نه خلاص شوم اوس زه رالم وی بچیا ستا په ما یو حق دی د واده اوس د سار نظم زه ښایسته بني آدم ګورم ښه کورنۍ ګورم تاله واده کوم د هغې نه ته بېغمه یه اعلی تعلیم والا ورته سوی پلار ته بابا جی زما دا دوه خویندې چې دي دې کې دا کشره خور زما خوښه ده خوند یې وکړه هسې حسین احمد مدني جړل رونو علما د دې قرآن او حدیث په زور راتلونکي 100 کاله وروستو چې راځي تا ته نن ښیي د الله په فضل سره د دې په زور سره دی دا انجام خول لے چا دسی عملینو دا بے انجامی داسی عقیدہ داسی ناستا ولاڑی انجام بیدائی بلا نکی گی پلانوتی بچیا دا تا دماغ کار کئی بابا جی آلہ ڈگرو بنے پاسی ما بچیا دا خو آسان کارو شو
تا خو جسار مولا راولو نکاح تړو ما خو جرګې به ګرځو به جنډې به اوچتې کړي رشته کوو ناته کوو کویدن کوو دا خو خپله د کور مسله ده داسې ونې ناګمانه ناغرضه ونې لاړ خو هغه موزر به یې ورته وي خدای دې درته ونښوي که نمازغه به دې کار ورشي دې غاڼ نه راغی ډیګرو والا خو ډیګرو کې دی چروت کې ناست دی دې ځای ته چې ورته ونیو هغه ډیګرو هغه کپری په بله ډډه واوښته وی څوک چې راځي دلته خور اخلي زموږ مازغه بیا اور اخلي دا خبره زور اخلي دا سړه قیامت کې بیا اور اخلي ته څه وایې په بله یې واړو ستا د تعلیم انجام دا دی اکی نسه کال دا دومره کال لا نه دی تېر شي علی ګړو کې څه شي او تا شمار کړو هغه څومره کارنامه وه ما باندې څه له تفصیل کوي پوه شوي رونو دا د حقوقو کتاب دی دی کې وایي دا د مور دا دا د پلار دی دا د استاذ دی دی کې وایي دا د رب دی دا د صفات دی دی کی وی دا خورا دا مخورا دا ویا دا مویا دا اورا دا ما اورا دلتا زاو دلتا مزا دا جرگا کوا دا مکوا ځان سره ښه کوا منګ رالو صرف د تلاوت کتاب ته نه جوړ بس بوډایا بای وا کونډه وا خاوند مړ شو یو زوی وړوکی ونیو ورو ورو لوی شو دی بوډای به څه قرضې مرضې کولې زوی ورته وي زه ځم څه مزدوري ټکه پکه به کومه او تا ته به څه پیسې لېږمه دا غریبي به کمه شي ولې که ته ځان لکه کوړې پخولی شي وی او بچیا ګرانه خو نه ده دا زوی لاړ مزدورۍ له موقع منې لنډه دا د بینک چک رالیږي ورله چې دا چاله ورکه تاله به د بینک نه وصول کړي روپۍ هغه کاغذ راشي دا داسې وګوري هغه کاغذ ښکل کړي اوړه ورسره ولګوي دې ځای کې دیوال تا کاغذ ولګوي دا زما زوی رالیږلی مور دا خان تا ته به هله پته ولګي چې کله لاړه بیا خان دا یا ورپسې جاړه هغه خو اوس لاړه دی باندې زما د زوی لاس لګېدلی دی لنډه دا موقع باندې چک راځي دا ښکلوي او دلته یې پورې لګوي په قرضو چې ستړې شوه بیا قرضې خلک نه ورکوي نو په سوال شوه سوال کوي ځان له چا باندې پیښه شوه وی ابا ستا یو ګډوره ونې زوی چې و وی بچی هغه خو دویم دریم کال لیکه سو ټیمو شو تللی دیم وی پیسې به لیږمه وی څه شی نه دی لیږلی تا ته ووایه صحیح حل ما ته وی بچی یو کاغذ لیږي موقع باندې ابا تا هغه کاغذ سنبال کړی دی وی بچی روپۍ نه دی هسې کاغذ دی وی ابا که ته ما سره راشي راوستا یا باید دی باندې خو 20,000 لیکل یا دا ایستانه 15,000 دی دا خو ورسره 25,000 دی یا باید دا خو 2-3 لکه روپۍ جوړیږي یا بچه زه د دې نه څه خبرې ما دا یو کاغذ یې لیږلی دی رونو موږ د خدای کتاب سره د کونډې د چک کار کړی دی صرف ښکل کړی دی اوچت کړی دی ناوې طلاقې په سر نیولی دی یا ناوی ورسیدله یا ناوی خواخی قرآن ناوی تا مخامخ کی پدی سترگی کولاو کا ناوی که دا ازدکنو اغا با خاونو پیجنی اغا با خواخیو پیجنی یو غاخی دو غاخی باغو پیجنی که دا ازدکنو و پیجنی کنا اغا با سخرو پیجنی سخر ورتوی کسا سخر باو پیجنی پوښوي که دا زده کنو به پیژنې کنو د سخر پکې باس دی کنه ته به د سخر پکې باس نشتی سخر ماما د مولیانو مسخران نو ځکه قرآن پکې باس کړ دی پوښوي دا به چک والا کار سره کړ تبلیغ سره خو به تللی یې ځای شوق دینی راشي بیا دلته عالم نه زده کوی عمل کوی بس مزیدي
علماء دریوان خپل کتابونو کې لیکي یہ قرآنی آیات یہ پرزے ہیں، یہ انسان کا بدن یہ مشین ہے، اس ایک ایک پرزے کو اس مشین میں فٹ کرتے جائیں سیدھے جنت جائیں. دا یو پرزہ دی مشین کے فٹ کا چې یو پرزه ماشین کې نه رونو ډرایور نه تاسو کا جنریټر والا نو کا کینی راوړه ته کینچی دغه سات امتحان کوم زنور سنوي ما بیټری سپیکر ماشین انجن یونټ بجلی آر سدیوی صرف دا تار کټ کوم د دې غږو کی نو چې دا سدا د مسلمان د بدن پرزی دی دا او دې کې دا یو نشته تب معنا دا تیز آواز واوري په سر باسه اوچاڼ کې خاوري قسم په خدای کا واوري چې دا ته کټ کی نشته شي بیا ریون عالمان لکی ارے بھائی سترګو لپاره پکې آیت ته عمل بسنگ کیږي د دې آیت عمل سترګو کې راولا د دې آیت عمل سترګو کې راولا خپو بارک آیت ته دغه عمل خپو کې راولا لاس بارک دی غوږ بارک دی دا راولا نو مزي کو کنه لکه قرآن کریم وائی ادخلوا فی السلم کافا دنش اسلام کی پورا اسلام کی پورا داخل شاہ سر نہ اخلاق پو پوری اسلام کی داخل شاہ نن زمنگ لاس اسلام کی داخل دے یا رور نہ دروغو نو جماعت کی ناسی چوہ سورسی بلد گڑگڑون نسو خوڑے نوڑے پس پیگمو تیرو باتو غیرتیانیو پختو درا کی دا مسلمان نہ شرور دا لاس چکلا مسلمان شو دا مسلمان لاس شو دا دن ببل تا ضرر نہیں المسلم من وہی خواری ہو چیز مسلمانیم پیغمبر پاک فرمائی المسلم من مسلمان آغا دے سوک دے سلم المسلمون من لسانہی ویدہی بچ پاتیشی مسلمانان دا جب شرنا لاس شرنا جب یو دا لاس نا جبل بچ شو امن را نغے امن را گئے نہ منشتے نہ یو ځای کې سړی روډ سره ډانچونه جوړه کړ د دیوال د ټیمی دروازه ده ټوډي د نه ولاړ دی سار راغ سٹارټي تا کوټ ترازی ور چې کولاو کو ټوډي سلور ټیرونه نشتی څوک کلمې والا په بیگا پښه ته به د مودي زوی راغله دروغ نه وای مودي زوی نه راغله کلمې والا راغله سلور ټیرونه نشتی بلاکونه پراتو د بلا زامن ورته غي غیر ټیوډي ټیرونه سلور وړي دي سره درم نه ډرایور نه متپوسو کې بیا پته ولګي سو قیمت حق قیران چې یا الله یو به وړو نو شټپنی مې لاګو نو سلور تر څوکم نو بل سوزکه والاړو هغه تا کوټ تراويستو سلور رحمان سلور ټیرونه اوس مې واه پیرونه اجو لاړو به ورته نور لګول ادا د خدای پر کور ډاکو کې الماری ماته کې بیټریانی یوسی پښوی سپیکر بر یوسی دا ولی ریټونه ګران شو ولی ګران شو کله چې اوریانی فحاشي زیات شو کنجرتوب زیات شو زناونه زیات شو ډوډۍ کمیږي کله چې نافرمانی د قرآن او سنت شروع شو بادشاہان به غلط راضی ریټونه به غلط راضی الله تا تنگئی پارام در باندې نه خوري تنگئی دی اوس
کنه قرآن کریم وائی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کہ دوی قائم کرے ہوئے تورات والانجیل او انجیل، دوی قائم کرے ہوئے تورات او انجیل، انجیل تورات بنے دوی عمل کرے ہوئے دوبا کامیابو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ برنا خوراکونا کتنا خوراکونا کہ تورات والاو تورات بنے عمل کرے ہوئے اخپل زمانہ کی، انجیل والاو انجیل بنے عمل کرے ہوئے، قرآن والاو قرآن بنے عمل کرے ہوئے، عرص بڑیرو عیسیٰ علیہ السلام چکل راشی دغا قرآن بنافذ دی دا چه نافذ شو یو انار دانا ستا دا اوگئے بخلاص نکی ولی اغا ونی دی مخی منگ لس دانے یو کس خوڑلی وسو یو دانا سو کسانی نشی خلاصو لے ولی ادا اللہ حکم نافذ شویر سیبا اسلام کی خیر دے رونو حضرت خطیب صاحب سره د قسم نه وای سو زله زما کې پروګرامونه کې ویل دي وی کې محمد رسول الله راشي دا قوم وټ نور کې ول رښتیا و يرونو هغه دور سواد کې سره شریعت مسلې وي لیکن نور خبرې وي وګدي پرې دا غو ظاهر خو شریعت مسله وا انته سړی فهم چلو فضل الله او هغه فضل د الله او امیو کوم مولا او خدا څخه قصه وا دلته منګه فهم چلو زتا کوټ بازار تراله مې سړی ماتوي ته خو پانه سړي مې روز خو وختي پاسې دما بیا مې رکعات نیمو کو بیا مې بانګو بیا مې خلکو لموزو کو بیا مې چوس کو بیا جنبړې ته کوشم گاډه نو گھنٹه لار مې ولا بیا تا کوټ ترالم اوس دا لس بجې دي زه وختي پاسې دلم ته ولې په ما دروغ په غرمه باندې وای وې داسې نوې ما فضل الله سے پاسې د اسلام را وستو هغه فهم چلاو تا اسلام قرآن نه وستو نو زموږ علاقې خلکو ما پیژندو هغه حقیقت هم ما ته معلوم مت اسلام منی دکار کی کتابانی اسلام منی ونه منم میں سیدھے راځم واپس ورته مې ہوټل کې کړل ته ہوټل کې کین آرډر ورکړ چي لګ راځي مخکې ز خبر شو ما چې خپل جیداد د لونو په نوم کړ دې ټول مته اسلام منی یاو مزامن دی سودی لونه دی سودی حساب وکړو میں خبر شیم تا جیداد ټول د 500 زامنو په نوم کړی دی لونو له د سندي ور کړی ویو لونو له د ملک چا ور کړی دی مې الله ور کړی دی چا ور کړی دی الله ور کړی دی کنه ټول بازار غله ته اسلام منم غله شته د نور پشانی نم دے زبان مخیر اسلام واقع خیر بنی تمانی نن سو کالا وشلو اغینا پریستا اسے مخامخ راشی کت گوری میں کتا مو گورا برا گورا او دا تقسیم دی واپس کا دا تا دا ظلم تقسیم کر لے جنت نشی مندے سزے کے چتے دا عالم نا تپوس کئی کم مذہب والا نا تپوس کئی جنت نشی مندے تا پا کلاو سترگو قصدنی پل تمام جیداد زامنو لور کرے دے لونو لدی ننے ور کرے سڑے بیا سنو میں وایا کنا نا سڑی ویلی وی وایا پکی مو آیدلت سوک سڑے دے اگئے دے کتا بٹرام دے یا لکا وایا کنا اسلام منی تا پخلی وینا نا درونو اسلام چراغے ستا نچا مڑے کرے دے سلو خان بدل در کئی پس تا بروغ کی کہ وقت دا غریبای ریٹو لگے 3 لکھا کا 3 کروڑا شوئے دا دیت تے 3 کروڑا تا دا چا دا لاسمات کا 500 خان دی تا دا مسلمان لاسمات کرے دے جنگ کی
50 خان به ورکوي 50 لږ مخکې لاړ شو که تا د دشمن نه ګیره کاله کړه ګیره کینچي کړه 50 خان د ګیرې هم قیمت دی پوه شوې لبه ده اسلام راغی نه مسلمان قدر براشي تا الزام لگاو یا با الزام ثابت ہے یا اتیا کوڑی بدر بنی لگی پاشوی منگ سپکشی ورنو منگ با پدی احکام و عمل بنی درنیگو او داغی ذریعہ دا عالمان دا دین دی اتا سخو اگرور والا خوش قسمت ہے حضرت خطیب سے خاندان دا آغا تور غرونو نا راغے او دا علاقہ تعالی گل گلزار کڑا اللہ دے لوی خوشحالے دو خاندان لا دا دیو چه سور علماء مرگری دی اغوی دے اللہ نصیب کی کاریو کو تکلیفوں نے برداشت کرو ستا جہنمی پا جنت بدل کو کنی دغا علاقیوی دغا قرآنو گرزاو خلکو مولا با غریب امیو که مالدار امیو دبا پرزاو قرآن بے گرزاو دمرا راکا بخلکی گی کنی قبر کی مخلکی گی جو تابو ورکولی گورے رونو منگ تاوستا دا کتا دا بادشاہ طرف نا خط راشی ستاسو منچوری او دی علاقی اگئے لکا خط راگے دا کار اگئے تاسو جو زمان جو سوک مرشی من خط نا چاپی را گردو خان دے منا تا خلقل چلو شو بادشاہ ویلی داو کئے سڑو خو خط اغسطے رے پا دیرے کی چور لئی لبی ندی لبی دی و مولا ورطا مسئلہ کڑو چه دا دی سر مڑے بخلے کیگی کنی یاد ساتا مخلے کیگی چو تو بگرزاونو دی سمکی اوزے کی سڑے مرش یتیمانن پاتشلو یوی بیزین علاوہ سشے نشترے مولا سے بیس قرض وی منگ لسوق قرض را کئی وی تاسو قرض سشے نشتے وی یو بیزادا وی راول ظالمانو پلار دقا سے صوباڑ ایک دے پا قبر کی راول بیزا راول قرآن پہ لپاسا کیخو اگا دیرے والا کیناستو آدسی کچی جو اگا کلا کی پچی سلام دیسا وچی آلا کچی جو ارتے کی جو اگا بلا قرآن من لاس کی دی پملائے والا قرآن تڑلے دی پاشوی دمو شیخ دا پنجپیر رحمہ اللہ تعالی زمان گاون کی رشتہ دار زنانہ و دا خاون دی وفات شو مشرہ و رانا زمان والدی توی کہ زمان خیرات نران نگے نا زمان غم خادی کٹ زمان والدی وی تبا خام خازی یا خدا پاک از دوست پا کم گن واقتم زمان سنگا چل کوم آغا ناغم خپا کی گی والدی وی سے طریقہ ہو کا سڑیا خطلل دی در اللہ یا اللہ میں تزمان امدادو کی اللہ ری راتا کلاو که زکو حیران کما اس سے چلو کما دیکھی ویلاڑا مغی ڈوڑای را بار کرلا دو کٹونے خیدی منت کے کٹکے کے خو اجو مولا خطلو وقت سر پسر غٹ پٹکے کے خو زکا چنن خو خیرات تی وہ رسیدل میں ابای تزا دا علماء شرمیگی زکا اس وہ مجلس من گرمیگی دا علماء شرمیگی استامق کے خوڑل نشی تزال تا دن نکینا چی دوخ رجلوخی بزر اوڑما وی خدا بچیا اگا یتیمانان وی دسی گرزی دی چاولو تا دی چرگ تا گوری نو چرگان خونو کنا دا اس دا سپینگیری چرگان غس را گلی دی دا نو اگا وقت سر کم دیو یو بچی آشر با کاو چرگ پسی دری سالورو با پسی منڈی اولی پا منڈو بچی ستڑے کن ہو بی نیو نو چوڑکای با پا کی خوا اگری پواسی صاحبان شیو جو ویل مرگ دارو اگوی تی خوراک تا گوری دور داسی ہو پا مڑا خیٹا چا ڈوڑے مندلا
یتیمانان دي زاغو ته مو ګورم چاولو خانک ته وګورم مولیان وی بسم الله کوي جی میں بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا مولیان الله سن راخ کله خو پاره په دل کنه لا سن راخ کله خپش له وروي دنګل لاړ الکان یتیمانان ولاړلې ما غ چرته مې موقدا زری زری میں کا بچو خورای زر زر خورای بے ابای راضی زر زر خورای زر زر خورای ابای خو پتہ مری چې مولیان خوري لګیا دي او بچو میں چرګو خوړه میں چاول آسان دي دنه بدل در کی اب بس خونه پاکه کیسه بارلا بھی کوي تاسو ابای رالا بچیا چاول ته خو نه د لاس کړه مې بیا غوخو اغولا خلق بيسیا لالي وي منګله وچ بنګور پخ کړ دي سموال وچو چاولو ته بنګور وي بنګور پخ کړلی منګه بنګور سره چل کو منګله خلق شاوریا لالي بيسیا لالي اوبای چرګوړه ترخ کې نیول لسه چلې دا خیرات ته وی کې دوله ما بیا ډوډه ورکړه مې به زته ته یو چلو خېمه کې تخپه کېږي نه وېڅو وی چې مومي علا لوا دی بچو له دی ورکو هه بچیا په دو خیرات کېږي مې د ټولو نه زیات په دو باندې کېږي پلار مړ دې چې دا تا ماړ کړل اوبای جنت مونږ کېږي په دو چت خیرات کېږي وی بس نن نه بعد بس دغه سکم یا الله مې شکر دې څنګه سکیم دې راته وخو ځړکړ دې ځړکې دې واچو نه شر شو نه سو او شر لاړ حالته چې خدای خبر ده خزو له بیا ډوډۍ ورکړ ده کنه دا ورکړي به ته خیران نه ډک وي او دلته ما ته پش کای چې ډوډۍ راکا دغه دلته خوشیانه نه ملاوي شوی دا حالات توحید سنت بیان کو اوس دومره خوراکونه دي چې نیکي نشي خوړی پوښوي هغه بدعت چې بیانول اسپیر سره نیولیو شیشه وسره نو خوار پټقیو د الله د دین بی عزت کړي الله بی عزت کړي ورونو شکر ادا کوي لوی عالم دل الله پاګرور کې درکو اوس په زرګاو لکاو دغه شاګردان شلو د دې خاندان لدی الله لوی خوشاله ورکی زما وسره مینا دا مینا الله رضا د پاره ده خوشوي د چوي نه مزه خوشاله شو کار د الله دې دې الله رضا نه کوي دا مولیانو د عمل ډکته چې ګټاړې مولا دې خدای رضا له کمتر څوک کار کوي الله رضا له کمتر څوک کار کوي دا علما دا ستا بچی نه ستا بچی جوړي د یورپ انګريز دی مسلمان شه دی هغه وی ز قسم سره نشم ویلې چې پورا یورپ کې سلس چرتا الالیانو مشته خپل پلار امور نه پیدا نشم ویلې وې مسلمانانو ز نشم ویلې قسم نشم خورې ولی وای قران نشته دا قرآن دے زنا خو زنا دا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم پردی کور تا دن نمزا نبی لروینی نخزا پردی کور تا دن نمزا لری نشبول واچو آغا ذکر رکاوٹتے دلتے ورطا شبول کے خو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مومنانو تو وای نظرنا کتکای قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن مومنانو زنانو تو وای خپل نظر کتکای ادب داخی یورپ تمام شورو دے د حیا نخلاص سیزونه راوړل ازما ستا دار یو جیب کې کېخ زما ستا جیب کې کېخ دینه بچاو اوس ګران شوی دی د قران کریم د بیان ماحول ختم شو معاشره نیټ ته لاړه پناست یم ګوریا په ولاړه گاڑی میں ودرولې او خوار غونې موټر را سره ګورم هغه نه یو ځوان دی د سر روان دی موبایل کې دی ولې اختیز روان دی موبایل ته ګوري میا الله پاک زما باندې ټکلک ته درز بده ور کوي گاڑی لا خو زه گاڑی لا چل نه کیږي د زنګونان بدرې د دړ کوي
دا چې آزاد راغی چې درز شو کنه مې بد خو نه شوې وې نه مې شکر دې چې بد دا ستاو مې دا زما او زه څه خبرې ما چې تنن په دې لارې راتلی ما به تا کوټ ته ګاډی نه راویستې زنګونو مګم درله غریب بیا ټک ټک ګوري یا لکه کینه ګوره کنه خدای دې پوه کا کینه ګوره حیا نه خلاص دور راغی الحیاء من الایمان حیا د ایمان نه ده چا کې حیا نه وه نشتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لارې تیرو دی او سړی روډ ته څه د حیا نصیحت کوي نبی علیہ السلام الحیاء من الایمان حیا د ایمان نه ده حیا نه وه ایمان نشتی دا حیا د شعیب علیہ السلام د لونو واقعا چې ته قرآن کې واوري وای زما خدایا سړی حیران پاتې شي ساورو سره دو راغلی دي واپسې کې هغه نه سوال جواب لا یو راله یا الله ستا کتاب کې لوی کمال دی خو خلکو په ګیړه وساتله ډکړې ځان له جیب دی اغستې په مال دی دې کې ډېر لوی کمال دی د دې چې چا کار کړی دی الله روښانه کړي دي دی بنه چې صرف دنیا سره کړی دا اوږي تل دی اوږي خوار لاړل ندی ماړی شوي توحید سنت دنیا کے بیان کا خرول اسپول اللہ خوراک ورکی تالا برا کئی دا سی بدر کی تب روانی تب ایچ لگدری دی بیا بزان تا حیرانی چی دا سی دی پوشوی و توکل پا اللہ بانی چو روزی رسان اللہ دے دلالچ پا انداز چا سربا نمیلاوی گی من خونن بس سوگزان گرئی من باری سوچے اگا خپل سپگا گرئی سپگا تال سوچین را کئی خدای دے پوہ کا اگا دا قارون و اگا دور حق پرستو نجزدہ کا قارون مردار دیر جمع کڑی وی دا خزیم وی دا زمان لاس سپائی دا اگا دور ناپوا اگوی ارمان قارون غونی منگ سروے نور ورتے خدای نو یری گئے ولی پسخی گئے غیرتی سڑے دا چاسشی تب نا پسخی ما پسخی گئے اللہ نو یری گئے بل رضی قارون تشکیلو شو پکات از مکہ کے خواندے دا لدر کوي شکر دے چا منگا ورسر نیو تلی نو تخو ورسر تلی تخو قدم بڑھاو ہم تمہارے ساتھ ہیں اسم دا قدمونو دور راغل لے قدم بڑھاو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ کام سارے فساد ہیں دا ټول فسادون را روان دی نورونو بیگام ما منیول کس خبری کڑی وی سل رحیم مکٹ کوئی اوٹ پتی پٹ یو شیدے دا چاکا کرائی چی خواخا دا گرم دا کیا خدا غیل بیار اپریدہ کرا اپریدی کنی اورد کورزان لچے پوخ کا اس کا شرط یو باسا بیگام کینا برسپانا کی کینا سوچتا پاسی اوٹونو ٹیم بتلی خلقو بکتلی چاو گٹل ازان لبس شیر راوڑی تالا مالا ازگاری پلار یو پالٹے کی زوی پلا پالٹے کی ما دے اگی جنگولی دی زوی پلار تا دا خزی کنزل اکڑ زوی پلار تا دا خزی کنزل اکڑ دا دسی جنون و لیون توپ دی پنجاب کی او لیڈر پھوٹوی دسی پا دیوال پا بیٹک کی لگو لیو نور را لگو خپل لیڈرانو سسی پتو نا کول ویالا کم مکہ وے گورا زبا پاسا مزا بورتا سیٹا حکم ویو کچ منگے ہو گورو پاسا دورتا سیٹے ہو اے رونو اخبار کی راگلی ہوتا سو نہیں قتلی ماں قتل دی خدای لحاظ ہوکائی سوک بکڑی گی بیا ورسو سیات لمڑی گی پوشوی تالا مالا سیشے دے چمنگ رو ولی اصل رحیمی کٹ کو ولی کٹ کو سل رحمی کٹ کو بالکل مد چاگے بد کوئے نبی علیہ السلام صحابوں نے تپوسو کو مفلس سوک دے غریب و لاچار سوک دے بی اثری سوک دے یا رسول اللہ درہم و دنانیر نہیں دے تمنگ لاچار ویو مفلس ویو نبی علیہ السلام فرمائل نہیں پوشی قیامت مفلس آگا دے روجہ موز حج زکاة عرصی روڑی دی قبول شوی دی بوجہ ڈکی دی دیکھی او سڑے بو یا اللہ دی سڑی زما غیبت کو
نه خو جنت تصدیق پاتې کیږي نه ځکه د مال راوړ دی اعمال راوړي دي زما غیبت کا هر مجلس کې د نیکو نه به الله غل ورکي بل به وچ پوچوي وجلما د په ما صحقو زما بدلت نه واخله دنیا کې زما وسنو د نیکو نه به الله واخلي غل به ورکي بل به زی کنځلې وما بل به زی واله وما بل به په ما الزام لګولې بل به زما جیداد او نقدیت خړلې لنډه دا د دې سړي موز روجا حج زکات ذکر فکر سچو تمام قرضدارو یوړو بیا نور آواز کی یا الله خلق دې ورکو زمنګ وسروم حق دې او چې سره وړي او ګټلی او خو ختم شلو بیا دغه نور ګناونه به الله خلی د په سر بغدي بل بوئی د ټولو ګناونه د سره د پردو ګناونو د ډکه بوجای د جهنم مینسته بلاړ شي پیغمبر وای دا مفلس دی زما استغفرین الله سره څوک بچتی نه دی بچ مسله رواني روانه ده قران کریم چې سوی په دې باندې عمل وکړي دغه د کامیابی راز دی او د کامیابی شی دی ما اساس مخ کې آیتونه لستیو وقضى ربک ستارب فیصله کړی دا الله تعبدوا الا اياه عبادت و نکوئی مگر دیو اللہ تما دخدی توب مینا دخدی توب غختل دخدی توب تما د بنده نه امید او مال قرض راکی ټیک تا مناسب تا غختل بنده نه دا ګلاس راکا قرض راک ټیک تا محبت اولاد سره مور پلار سره بیبي سره بچو سره ټیک تا د خدای توب مینا به سره نه کوي د خدای توب غختل به نه کوي بنده موجود دی حاضر دی شی و سره شته تا غخت در بکی در لکه کزړی غخت در بکی بنده شته نه درې غزا قبر کې لاندې دی اتبره ولاړی ورته پسروستر ګجاړي پیر بابا خوا کې بنیر کله پروګرامونه ززم نو پروګرامو ال تخکار شو دا موحد ځوان تیرو تیری یو سړی ناست دی جمعات د اعلان دی غټ بیا پر اوچت ونه ځای کې قبر دی هڅه کتابونه رسالې خرڅې د اولیاء ما چوکته د دې پیر بابا ملفوظات جمع کړی شوی دي نو هغه کتاب نشتی مې سیبا دا د چا د پاره چې دا جمعات جوړ دی د چا چې دلته مزار دی پیر بابا ورته وی مې زنا آشنا بیاو مې دا یو کتاب دی هغه خو نشتی هغه ولی موږ نه یو خبر مې سم شخه خبري واغه کې دا وی چې چا د غیر په نوم نظر ورکو فیمراته باینه خزه په طلاق باین طلاق ده هغه ته ځکه نه ساتي سړی ما ته بس پنځ پیرې نه ما زه لیواله ما املکو طرف نه راغله هغه کتاب نشته تاو تجربه وکړه نه ساتي ولی هغه کې هغه رد کړي د سیب د شرک رد کړي الله اکبر دنغم قبر خواته لاړو د سي پرده لګیدل دا زنانه چې سغواړي ځان لاغو ته پتی چې سغواړي دی خو سړی دوم ډنډي لړی یو راغه بارنا تک کشنا جامایدا تک کشنا ټوپم شنا دا جاموم شنا دا دیتا ملنګ وای ها دیتا ملنګ وای په دې وخو پیسې اخلي هغه ته قلنګ وای راغه غروب دې ما خدای دې ورته خیر کی راغه یو ستنی سره د قبر خوا کې سب پیلری ونی دي هغه ته ودرې داسې او غپل لکه دا غټ جامه ورسپه یو غړم نه کوي یو خوستا کوکرې د مړ هغه بس غپای هغه نه چرګ نه یریږي نو غړم کوي غړم غاپی دلته او غپل دی کونه ته او غپل دی ته او غپل دی تلار نوا اخو زنانه او ترتیب جداو دی دریو ته درې ځای هغه او غپل ابیا لاړ مې دا ته ولې غاپی
وی دا ولی کنه مې ته ورته غاپې ته انسانې کې سپی رو رو میوې څوک وانوري ملنګانو په مخه رالو بل کار به جوړ شي نو ما ته وی زه د سپی یم مې رښتیا دي ویلي دي بلکل پلار دې رښتینی تېروتی دی کله چې د الله د بندګیرۍ نه ووتې لعنتي شی سپی د خنزیر پسې ته سپی جوړ کړ نو ښه ده که نه ته خو اشرف المخلوقات یې سیبه تا ته الله محمد رسول الله لیږلی دی صلی الله علیه وسلم ته سپی نه خو چې د الله ترتیب دې پرېښو عبادت نو په د سپو پسې روان شو نو سپی یا نو ځان ته سپی وایي خوشوي الله دې رحم وکړي شاه اشرف علي صاحب وروڼو لیکلي دي لیکن د والدینو حقوق دي او دوه آیته راوړم بیا بس کوم اشرف علي تھانوي لیکلي دي وی زمونږ دلته د فلانکي ښار کې یو سړی ځوان سړی خسونې بچی دی د هغه بچي دومره عمر دی چې ایله خبرې کوي خبرې بس د جولۍ کې اغوستې دی ډبه ده مخکې ونه ده ونه کې مرغۍ خو عادت دی د هغو ګرځي مرغای داسې راله دا زوی وی ابا جی یہ کیا ہے بابا جی دا څه شی دی بیٹا جی بیٹا یہ کوا ہے کارغه دی دا خو د خدای یو مارغه دی نو لږ ټیمو شو بیا یې आवाज وکړو هغه یوې څانګې نه بلې ته دانګي ابا جی کیا ہے جی بیٹا کوا ہے درېمې ته ودنګل ابا جی کیا ہے جی بیٹا کوا ہے څلورم ځل چې وی پلار پلاری خطیب صاحب د دې خبره کوي دادا نه سړی دغه کېدی نشي مشر کېدی نشي څه ترتیب دی بیا غونه تپوس وکړي پلار خیال شو چې دا سړی خو څه وایي موقع بدلیږي دنیا ده بیبی ته आवाज وکړو یا پلان کای یا ته څه کای څه سر ټکای کاغذ راوړه ظالم لوري کاغذ راوړه هغې دا زوی وی دا څلور ځله خو د ویلي دي وی لیکل بیا تپوس کوي ابا جی کیا ہے جی بیٹا یہ کوا په خوږو الفاظو لنډه دا سلو خواوشا تپوسونه وشله سل ځله ولیکل جی بیٹا یہ کوا ہے بی بی ته دا کاغذ صندوق کې لاندې کېده لپاسه په کپڑا کېده پته نه لګي کم زمانہ کې پکار راشي پوښوي پکار راشي کله چې پکار باندې دا یار راشي پوښوي نو بیا به بد وړو پلار راشي ځکه دا زویره دله بقار راشي زمانه تیر شوي پلار کونټي شو ډډه والدا بالښت هغه زینو دی هغه ډبا ده کټته هغه ونه ده دا زوی لوی بلډوزر دی دغه ویغ دی بان طرف ته ناست دی پلار پلاری ښه لږ ورځې مشري زما خیال سره مشري دغه مرغۍ ګرځي پلار دننه نه پوره ویښي ښه ته باندې ودو خیال مه کوه دی پکې ډېر ویښ دی ځکه دی ټول عمر کې پاره خبره پیښ دی اوس خوځېدلی نه شي میخ دی دی ویښ دی شمارغا یو خزرا بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہے بچیا دا سشے دے ماں نظر کم شویرے دے ون کے سشے خوزی سشے دے ابا جی یہ چڑیا ہے دا مرغائے دا اولی خو خووی ورتا لگر اس تو اغیبل سانگے تاو دنگل بیٹا نظر نہیں آ رہا یہ کہ ابا جی کوای نا ځان نه ساده کړی دی دومره مشر سړی مارغه دی که نه نو څه چلو شو لږ وروسته دا بیا وایي چې سیات دی د ډبې نه غورځولی و ټینګ یې نه و سلیټر پرېږده پرېږده نه پرېږدي بی بی ته آواز وکړه کونټي کړې یو ځای کې ناسته وه فلان کای ته څه کای وی هغه موږ چې واړه واړه ما یو خط در کړی و کم خط نو څلېغ کاله تېروتي دی ډېر کاله تېروتي دي وی فلانکې صندوق لاندې سامان تنه ټول لرې کا کاغذ وګوره نن موقع ده شیکن خطې توقع ده نن موقع ده هغې ته یاد شو لاړه خط یې راوړو بیټا دا وګوره
دیکھ ستا عمر دے ستا سوال لے زما جواب دے یو جواب نہ مخکنی نہ رستنے خوگ دے تا سلزل تپوس کر دے ماویلی دی جی بیٹا یہ کوا ہے تانا مائی لدویم دل تپوسو کو اتا ما پسی داڑی رو وقت گلے بچیا دا تاریخ گورا دی وقت استا عمر دم رو دا سن دا دے تاریخ دا دے تزوی دا دے دادا دے تاریخ دا دے زوی بیا سر کتو نبی علیہ السلام نہ تپوس کی گی سا حقوق دی والدینو داستا د جنت دو دروازی دی کہ چاہ یو مڑی یو دروازہ جنت کو لاؤ دا محنتوں کا کوشش کا ما یو زی کی یو مریضولی دا اسم جون دے دلا اتلس کالو شو آغا منی فالج لگی دل جبن چلی گی نور سمسادہ دی گرچہ دے نشی جبن چلی گی بس بے انتہا خدمت اگو کئی تو چووی نہیں لکہ دا گلاب و گل دسی صفا سترا من خودنا بیا سپگی ام نلری که ما تا چا قصه کولا وی دسی وی سچل پی روانو سپگی پی کپان مانی روانی وی یا خدا پاکا میں دیری باوینو دا حال دی ما تا پوسو که داغا دا مخالفینو نمیو که میں مخالفی تا پوشے ما تا نا تا پوس کم دا دی بودا دا نسی والی خدمت دمر زیاد کئی زامن سکے نسی نن بو سرزیم بلوی نن بو سرزیم اتل اسکال تیر وطل جذبہ دا خدمت نہ دا ختمہ میں ستا دے پخدے قسمی دشمنی آغاز ہے کہ اختلاف کی دا ما ترشتیا ہویا دا دی بوڑا خدمت ولی کی گی ویزتا ترشتیا ہوئے ما دی بوڑا دا خبل بوڑا دیر خدمت کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دی بوڑا دا خبل نن جوان دے دے چانجل تانی نرا پوری کوری اس روانشے دے براخون خیلاوز تے لارشے تا پوسو نن جوان دے اس جوان دے دا میں پاتا ورکا دن سو قطع کی پوشوی کتا دا خپل بوڑا خدمتو کو سبابت کون ٹیشے ستاوا خدمت کئی پوشوی کا پونشوی قرآن دے اللہ اکبر فیصلہ کری دستا رب اللہ تعبدو اللہ ایاہو بالوالدین احسانا مور پلار سر احسان کہ ورسی گی او بڑا والی تا یا دوڑا بڑا والی تا ورسی گی اوف باورتا نوائے اوف ستا کمی سونا پر دگنے وینزل اوفی ندے کڑے غنو سررونو زڑندول با دا سیزون اسکانجی مسکانجی وس راگل دی دا سیشے سیلبن چوڑتو یغا گریسبن کاغذ چی ملے گی وہ لگا ورطا باندے کاوی پوشوی دا اوس پخوادا شیناو ابارانونا واریازوی کل شین کل واریازوی ایدی اور بنی بدا پرتوک تاوداو دا بڑاس اکسیجن بدی مورس پیگ موترا تا تندے ندی تریوشے تا پوسو کتا بڑایا بینا تندے ندی تریوشے تندے ندی تریوشے واللہ العظیم تندے ندی تریوشے ازما دے بچی پرتوک دے نن وی دیدی نپوئی گی نن دیدی نپوئی گی دادا خود سادہ شیری ہوئی دادا شیری فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما عزت خبر جی بابا جی موری قربان ولی کتکورتا دوارا پرونا وزرید میرا بانائی عبید اللہ سندی رحمہ اللہ مور والدہ محترمہ اخا سکھ مذہب بانیوا دبا خبر کولا اگا با غصہ شوا دے بے ٹکاو دبورتا اگا کا تکڑا وحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ پوشوی کلا بچے والو بن استڑی شوا ایا با استڑی شوی گرزان دے استڑے کو بے بولے چاپی کولا دا مڑو اندو نے بے بولے چاپی کول زکا زوے والے دا چا قرآن پیو اوئی کنا اخا پیا دا کار کئی والو نرست بابا چاپی کئی ادا بلو ایسی پینوں کے انسان پینوں کو کیوں کہن دیو ولی اخلی خودیتا و گورا سیڑیا دا عالمان دا دین دا ستا دا بچی نستا بچے جوڑی ستا بچی نستا بچے جوڑی کہ قرآن اولستا قرآن وی وَإِذَا خَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
مور پلار سره احسان مور پلار سره احسان وعبد الله عبادتو کئی د الله تعالی ولا تشرکو به شیئا مئی صداروی اللہ تعالی سره ایشے مئی صداروی دارنگی سورہ لقمان کے نور سورتن کی پوشوی شپږ و زیا دا آیت راځي شپږ و زیا دا آیت راځي د والدینو د حقوقو دا آیت راځي نو عزتمندو دینی مدارس عالمان ستا لور نه ستا لور جوړی ستا د زوی نه ستا زوی جوړی ما بیگا تقریر کې ویلی دي تاسو ځنې هلته خو ټول نه وای نږدې ورځو کې یو کالجي هلک سپی راویست د پلار بنگلای دا دویم چت ته یو خېجو پلار راغې ورته وی بچیا دا دیوالی وې دې باندې ما 15,000 که 40,000 ورکړي دي بچه منگو علماء راوریدی دی دا شیخ خانه دی دا تا ولی راویست ضرورتی نشته دی ولی دی راویستو یا بس پی دے کور کی زویا یا بسیم وی بابا جی تتلیشی سپی دی وی بابا لڑ سپی پاتی شو خواندی وکو ایا و بلا وی میں بیا بستی کالج نه راغله جنګ دا کالج دا منګ هم خپل وس مطابق سکولونه په خپلو بچو باندې وایو يرونو مو مخالف نه یو منګ وزارت دین زده کا چروانه ونشي منګ صرف دا وایو جنای راغله کالج نه یو نشټای نه چټای باندې دویم دریم چت باندې دا برا خپل زیبې دغه بنگله د پلار راغې چې وکړه هغه جنې کمره کې سالور ځوانان ناشتي سالور چې ته مولانا به اوریدي سالور مذهب دي سالور زنانه جایز دي جدو سالور راويستي ترتیب دیکھا نا سالور بیٹی یہ کیا ہے لوریدا سدی ابا جی میرے فرینڈ نے دا زما دوستان دی سدی وګای سده کوستان دی خطیب سے وہی دا سر ہندوستان دی وہی دا وګای نه دی وہی نو زده ہندوستان دی نو یہ میرے فرینڈ نے دا زما دوستان دی بیٹی کیا کہتی ہو او بیٹی یہ کیا کہتی ہو پلار غصه شو دوستانو ته ستوم پریخه دي زمونږ سسو ناسته ولاړه چې دې ژوندی نه پرېږدي دې کړکۍ نه کته एकदम غورځوی کې نه دوستي کټ هغه بابا جي ونیو کړکۍ نه کته وغورځو سو ټوټې شو زه بیا تللی نه ماته ټیم نه په دې به اکتفا وکړو حضرت خطیب صاحب تشریف فرما دي الله دې دې عمر کې صحت کې برکت واچي واخر دعوان الحمدلله